بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو په علم کې ده یو بدبخته د پښتون بنيري په نوم باندې فیک آی ډي د هغې نه د الله رب العالمین په شان کې او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې د ازواج مطهراتو د صحابه کرامو د قرآن کریم د جنتونو د دې شعائر اسلام په شان کې مسلسل توهین آمیز هغه پوسټونه او هغه کمنټس دا کوي. په دې حواله باندې چونکې نوم د بنیر اخلي، د بنیر د اولس دا ذمہداري جوړیږي چې د خپل ایمانی غیرت او د دینی جذبې اظهار وکړي، د هغوی دغه فکر دا رد کړي. په دغه سلسله کې سبا ان شاء الله العزیز د جمعرات په ورځ 12 بجو نه تر 1 بجې پورې یو انتهایی مختصر وخت لپاره په سواړۍ کې د ټولو مسلمانانو په شریکه باندې یو عظیم الشانه احتجاجي غونډه دا منعقد شوې ده. زه بلنه ورکوم چې د سیاسي بالادستۍ نه او د سیاسي وابستګۍ نه بالاتر موږ او تاسو په هغې کې ټول په ټوله شرکت وکړو. ان شاء الله العزیز ټول ملګري هغوی ته موږ هدایات ورکړي دي چې د یوې پارټۍ ایجنډا دا به پکې نه استعمالیږي، بلکې که څوک توره جنډه ځان سره د احتجاج مناولو دپاره چې کوم دی نو راوړي، زموږ د دې غونډې مقصد به دوه وي. یو دا چې موږ کم از کم د خپل بنیر نه یو آواز پورته کړو چې د بنیر خلق په دین مین خلق دی، دا بزدله هر څوک چې دی ملحد دا نوم د بنیر استعمالی او دا د بنیر نشي کېدلی، د بنیر خلق په دین مین دی. دویم زموږ د دغې سبانۍ غونډې نه مقصد هغه ریاستي ادارو په حکومت په چارواکو باندې دا پریشر ورچول دي، دباو ورچول دي چې هغوی دې په دې کې د چابکدستۍ نه کار واخلي او دغه بدبخته دا د فلفور گرفتار کی تر څو پورې چې قوم را نوي راوتلی او ولس نوي راویښ شوی، نو د داسې قسم خبرو د هغې مخنیوی هغه مشکله ده. خو نور زیات هیڅ هم نشو کولی، نو کم از کم سواړۍ پورې تک خو کولی شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د اظهار محبت دپاره او د دغې ملحد او د دغې ملعون د هغه نه د براعت د اظهار دپاره زه بلا تفریق د جماعتونو ټولو مسلمانانو ته د بنیر هغوی ته دا بلنه ورکوم چې هغوی راشي، کو هغه د کالج سټوډنټان دي، کو د یونیورسټۍ سټوډنټان دي، کو هغه تاجران دي، کو هغه د هر طبقه فکر سره تعلق ساتي، چې هغوی راشي او سبا په دغې مختصر غونډه کې شرکت وکړي، د هغې خپل ایمان د هغې ایمانی غیرت او دینی جذبې د هغې اظهار وکړي او د نبی علیه السلام مبارک سره د عشق د هغې اظهار وکړي. ډېره ډېره مننه. جزاکم الله. السلام علیکم.